چې کرامات الاولیاء حیز الرجال د بزرګانو کرامتونه د خزو د ماهواره په شان دي لکه خزه چې ماهواري پټه ګرځي د سبه دې پټ ګرځي چې دا کم خلکو تخکار دي کتابونو کې لیکلي دي دا کرتابونه دي دا شی دي دا لوی شوب د باس خلک تیر شوی دی هغه په میله کې چې کله هغه ناست وي پاړوګر چې شیان کرتبونه کوي د دې مونږ کنه مدي دا هغه کرتبګر تیر شوی دي د بزرګان نه دي د بزرګانو الله سره پټ راز نو بهر حال الله فرمایي ورته وایا یاد کې هغه وخت اے خلقو حکایتونه خم یاد دي اے خلقو من گڑت کسی خونډيري یاد دي پدې فیسبوک باندې دا هغه مليانو ډېر غټه چرچا دا چې کم مليان کیسې بیانې دلته وزړه خزر روانه وا داغه پسړ کې پلانې خبر راغلا لور کې ورته غیبی आवाज وشو خلقو یو هو سماشنا کیسې بیان کړه راشه دا دروغ دا ثوابي دا مانز دکا دومره دروغ د توایم چې ستا بوډا پلار مې دل په جړه او په خندا مړ نه کده سړی بس وینه دا څنګه نه خبره اوسور سړی روان کا ولار کې ورته غیبی आवाज وکاو بس بر نه دی وته ټیپر او لوګان را شروع شي پلان کیږي کې داسې سړی داسې وې خلقا ارمان د چې درس قران مزما اورېده پډېرو خبرو به پوي یاد وساته کھیل در سر شوه ده کار در سر شوه ده نقصان در تر رسیدلې کرامت خلقو کرامت نه معجزه جوړه کړې ده وی کرامت او په معجزه کې صرف دومره فرق ده چې معجزه پیغمبر سره وی کرامت ولی سره وی ناګولون غلاما قوم پلان کلی کلی دی پیغمبر نه ده فلانی لیکلی دی خدای نه ده فلانی لیکلی دی هرگز جبرائیل نه ده اغه مولا دې سم مولا ما غلی کلی دی اغه زه ور سره نه منم زو وایم تا زما د په خبره کې څه پته دی مولا دې سم مولا صرف دومره فرق دی چې هغه مړ دی او زه ژوند دی خیر دی څو کاله پس به زم مړ شم بیا به مانم پیغمبر جوړ کې بیا به چې دا کابیرینو کې تیر دی پاواتلو په معجزه او په کرامت کې نور فرقونه مشتا معجزه نبی سره د ښکارا کولو د پاره ده کرامت ولی سره د پټېدو د پاره ده لوی فرق دا ده پکې معجزه نبی ته الله زکه ور کوي چې نبی په خلق خپل نبوت مني نبی ورته وایي زدا الله نبی ما زما خبره و منه قوم ورته وایي چې مړه ته څوک ته چا نبی کړي نه مني قوم نو الله پیغمبر ته معجزه ورکی چې دا قوم یې و مني څنګه معجزه ورکی لګړ ډوډۍ په حقي نبی ور تراشی ورته وی چې سر ته مو چتاوا سمڅه سره ته نه سالن اچوي 200 کسان ماړ شي دیک چې هغه سړک ولی ښکار کړه دا کرتب یا دا معجزه ولی ښکار کړه کولو کې ضرورت وو اسه دا خلق منلو نه د ولی منل ضروری دي د ولی ښکار کول ضروری دي په خلق ځان ولی منل ضروری دي کرامت ویلې کیږي پټ عزت تا چې کم سړی الله سره ناس تا پاس ته لري ټول ورځ عبادت کوي زړه کې يروي یا الله چې څه خو نیوي چې ګناګارو ما استدراج را سره نه اسه نه چې جهنم ته لاړ شم زما د دعاګانې د منځونه به قبليږي کنه به قبليږي پټ زړه کې یاره ده نو دعای وغوښته الله ته وی الہ العالمین ادا زوی می خدایا پاکا په چرسو باندې را وخت دی یا الله د چرسو نه واړوي پټ دعا کوي یا الله دا بچي مې دیتا برابر کې چې درس قران ته کینی او د زړه کې خدای رښتا چې زما د عبادت به قبولي کنه الله دل پټ عزت ورکی چې دا دعا وکړه سبا زوی راشي اے درس قران کې ناشتي دی وګوري نو صرف چاته پتوي یو الله ته پتوي یو د ته پته ولګي ما بین عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین راهم خبر نیس دته دا پته ولګي چې هو الحمدلله زما عبادتونه لکه الله ته قبول وګوره دعا مې کړې و الله قبول کړه دا خلق ته چې ښکار شي چې په دیوال روانو دیوار ته وي چې اوس روان شو دیوار ورلاندې روان شي او کونه ولو بته روان شي د موسی عليه السلام نه د موسی عليه السلام راته ته ما جوړو دا څه ټکوسته
پیغمبران راته تمه جوړوا د کرامت د ښکارا کولو څه ضرورت شته؟ تا اورېدلی نه دي چې کرامات الاولیاء حیض الرجال، د بزرګانو کرامتونه د ښځو د ماهوارۍ په شان دي، لکه ښځه چې ماهواري پټه ګرځوي داسې به یې دی پټ ګرځوي. چې دا کم خلکو ته ښکاره دي کتابونو کې لیکلي دي دا کرتبونه دي، دا څه دي؟ دا لوی شوبدباز خلک تیر شوی دی. هغه په میله کې چې کله هغه ناست وي پاړوګر چې شیان کرتبونه کوي، لیدلي مو دي که نه مو دي؟ دا هغه کرتبګر تیر شوي دي، دا بزرګان نه دي. د بزرګانو الله سره پټ راز وي. نو ما خبره کوله، الله فرمایي منګړت قصې خو هم ډېرې یادې دي، په ممبرو باندې هم بیانوي. مولیان مشهور دي پکې، خبره مې پوهېږې؟ کاسې لطیفو په شکل یې واورئ، د لطیفو باباګان نور دي. الله فرمایي فنبذوه وراء ظهورهم، شاته وغورځولا. اے الله خلق خو شاته غورځول کوي، خو څه خو یې لیدلي وي. هندوستان کې یو قوم دی بنیا ورته وایي، بنیا. هغه ډېر لالچیان دي. د بنیا یو زوی چرته په روډ روانو، نو اچانک پرېوته. یو سړي په ډېر زړه بد شو، د ده پلار ته یې وویل چې پلانیه ستا زوی په لار روان و پرېوته، دا ګنډې به یې خوږ شوي. هغه ورته چې زما زوی وایي چې آو، وایي چې نه دی پرېوتی. وایي چې نه نه جی پرېوته ما ولیده. وایي چې چھوڑو بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے، ویسے هغه به لاندې څه لیدلي وي ځان به یې غورځولی وي، کني د بنیا زوی وي هسې نه پرېوځي. او ته چې نن په روډ روانو چې پرېوته وته چې تې راوغواړه. ما درته وایي چې ماشوم یې راوغوښت، پلار ورته وایي چې بچیا په روډ روان وي نن پلانکي ټایم کې دا کاکا وایي چې پرېوته. نهغه داسې یو خبل خو وکړه، پلار ورته چې ووایه بچو، وایي چې هلته تنیس پروت و. ما وایي چې که ورته ښکته کېږي راخلې خلک در باندې پوهېږي، نو ځان مې ورته وغورځوه، هغه مې راوچت. چې بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے ویسے نہیں گرتا. اللہ فرمائی دوی دا عہد و غرزولو اسے نہ دے غرزولے. واشتروا به ثمنا قلیلا، دا دی عہد پا بدل کی دنیا آغستے دا. کچھر دے دا حق وی بیا ورپس خلق منز نو دا ڈیروالے آغستے دے چی جماعت میں ڈکوی، د خلق مریدی اغسطی دا چه خلق میں ډیر وی، چه حق وای بیا درتا څوک. الله فرمائی واشتروا به ثمنا قلیلا. د دنیا عزت، د دنیا جاہ و جلال، اولا شیخ صاحب، مفتی صاحب، باچا صاحب، پیر صاحب، پلانکے صاحب، دا نمونه گٹلی دی. ولیکہ دا حقائق وای بیا تا تا څوک پیر صاحب، باچا صاحب، مفتی صاحب، کاکا صاحب نوئی. مڑا کا خر بشے سے ا پنچ پیرے سے ا گمراہ نہ دے مڑا ا مڑا سے کا تو ٹوپے والا ابرے تو بابا یا تا شیخ صاحب، مفتی صاحب، باچا صاحب نہ وئی. دا بدر تعالی وائی چې ته حق د لمن اعلان دي کې برابر خبره وکي.